اور تاج خدمت چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ملمت جواب وکړي چې انت لذل امت ربتها وانت الحفاة الغرات رغاء الشاء يتطاولون في البنيان د قیامت دراتو یو علامه ده چې حقوق په د خپلو لاندې پامان شي د حق پامالي دا به د روزمره معمول د چا چې څومره وس رسي د بل حق باندې خېټه به ورچوي انت لد الامت ربتها دې ته پامالي حقوق وي دا تمثیل دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې نور حق خو پرېږده لور به لګیایي د مور په حق به ډاکه اچولي زوی به لګیایي د پلار په حق به ډاکه اچولي مور به لګیایي د لور حق به د خپلو لاندې کړي پلار به لګیایي د زوی په حق به خېټه اچولي نو حضور پاک وفرمایل چې دا دومره نږدې رشته دا د حقوقو د پامالۍ نه خلاصه نه شي نو د نورو نه بیا څه ګیله وکړي چې زما عزیز د زما په حق خېټه نه اچوي زما تربور د زما په حق خېټه نه اچوي زما کلیوال د زما حق نه غصب کوي زما مشر د زما حق غصب نه کوي پیغمبر علیه السلام وفرمایل لږ ریلیشن او قومي رشته هغه به د حق د پامالو لار کې رکاوټ نشي جوړېدی نو بل کوم رکاوټ ته چې تا د حق د پامالۍ نه محفوظ کړي او بل حدیث کې راځي حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ابواب امارات الساعه کې حدیث دی هغه فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د قیامت د عللو او د قیامت د راتلو د وجوهاتو باب کې تفصیلی ذکر وکړو وی فرمایل چې عزت تو خزل فی عدولا چې کله قامی مال دا تاسې وګرځېدی شي لکه مال غنیمت یو سړی خپل استحقاق وګرځوي چې څومره شی وله لاس ته راغی وی دا مې وموند او نور به پیدا کو عزت تو خزل فی عدولا پیغمبر علیه السلام فرمایل چې کله قامی مال د قامی خزانه مال د قوم د آبادۍ مال د قامی تعمیر مال د آبادکارۍ مال د یو پیسه او لسو پیسو را جمع شوی د ټکسونو مال چې د اقتدار مالکان قامی خزانه وګڼي هغه قامی خزانه ذاتي خزانه وګڼي د پلار جاګیرې وګڼي نن تاسو په دې ملک باندې یو نظر واچوئ الله تعالی دې رحم وکړي دا زمونږ په ټیکسونو باندې ډکه خزانه دا زمونږ د ټیکسونو پیسې دا ارباب اقتدار دا بیوروکریسی دا افسرشاهي دا انتظامی افسران دا منبران دا مشیران او ایڈوائزران الله دې رحم وکړي په کوم انداز به دردۍ سره د هغې جنازه وباسي او عزیزه د ټول نه لوی ناروا خو ده چې تاسې وګورئ غریب ملک ته 204 کسان مشران پکاري او زمونږ په مرکز کې 113 کسان وزیران دي یو سل 14 کسان وزیران دي څوک د او ایس ډي په نامه څوک د ایڈوایزر په نامه څوک د منسټر آف سټیټ په نامه څوک د افیسر آن سپیشل ډیوټي په معنا څوک د مطلق وزیر په نامه یو سل 14 کسان دا گویا زمونږ وزیران صاحبان دي الله تعالی دې رحم وکړي خو چې د کوم حکومت څو کسانو ملاتړ کړی دی نو ټولې وزیران کړي دي کوم حکومت چې څو کسانو ملاتړ کړی دی ټولې وزیران کړي دي مرکز کې یو سل 14 کسان وزیران دي او ټوټل یو سل 3 کسان دي ورسره او په صوبو کې د خپلې صوبې د هغې مثال واخلئ 27 کسان او 31 کسان پکې وزیران او مشیران دي 31 کسان پکې وزیران او مشیران دي او ټوټلی ورسره 43 کسان ملګري دي او دغه رنګې په بله صوبه کې پنجاب کې وګورئ په پنجاب کې د وزیرانو او د مشیرانو یو پرمار دی او په بلوچستان کې 21 کسان هغه د حکومت سپورټران دي 23 کسان په اپوزیشن کې دي ما وی بلوچستان تاریخ اپنے آپ کو دہراتی تاریخ خپل ځان دہراوي یو زمانہ هغه وه چې بلوچستان کې 8 کسان په حکومت کې او 14 کسان په اپوزیشن کې ناست دا هم یو زمانہ وه دې ملک کې ناشته یہاں الټي ډنډا دیتی دلته دریاب په بدله غاړه رواني چې د اقلیت په حکومت دي مونږ هغه بر اعظم افریقا جاړو چې افریقا کې د لږو سپینمخو حکومت دی او ډېر تورمخي دا محکوم دي هغه په میجارټي کې دي نو محکوم دي
سپین مخي کم دي نو هغه حاکمان دي بلوچستان کې د 73 او 74 په دې اوایلو اواخرو کې په دې کې تاسو وکتل چې 9 کسان دا په حکومت کې او 14 کسان دا په اپوزیشن کې ناستو. نن بیا بلوچستان خپل تاریخ دوهراو کو 23 کسان په حکومت کې دي او 23 کسان د حکومت سپورټران نه دي. 23 کسان دا د حکومت سپورټران نه دي، د حکومت مخالف دي. یو بد حال په دې ټول ملک کې شروع د اندیر نګري دی او تور تن دی څه پته پکې لګي نه. او اوس مې اخبار کته سعادت شمار ورکړي دي. تاسو خبر ځان خبروي نه بالکل ما خبروي ځان خبروي نه ځکه چې را باندې کتی دی اسیم بل وخت اپوزیشن والا هغه په اسمبلی کې اعداد و شمار پیش کړ چې دا دومره پلاټونه دا د پیپلز پارټي چهتګانو فیورټس ته ملاو شو. قومي مال دی، قومي ملکیت پر اسلام آباد ځمکه، قومي خزانې ته به د هغې پیسې ځي. دا دومره پلاټونه په هغه واجبي غوندې قیمت باندې د پیپلز پارټي ایم این ایز ته، د هغوی ایم پي ایز ته، د هغوی ممبرانو ته، د هغوی وزیرانو ته په دې انداز او په دومره واجبي ریټ باندې ملاو شو. او یو پلاټ تېره جمعه مې ذکر کړی چې هغه د 4 اربه 4 کروڑ روپو 464 کروڑ روپو پلاټ هغه په 2 کروڑ روپے باندې د 15 کالو په قسطونو دا د بېنظیر صاحبې خاون محترم آصف زرداری ته ملاو شو. د پی آئی اے تیارې اغوستو لپاره کانټریکټ ورته ورکړو $10 ملین. دا بلا وجه د هغه کور ته لاړل. د دې قوم بیړه غرقه د بل اپوزیشن هغه خپل اعداد و شمار پیش کړ چې دې حکومت په یو بد حال جوړ کړی دی. نو د پبلک اکاؤنټس کمیټه یو چیرمن، د پبلک اکاؤنټ کمیټه چیرمن مستر حاکم علي زرداری چې د دې نه وړاندې د یو بل خیرخوا جماعت لیډر و، اوس د دې قومي خیرخوا جماعت لیډر شو او د پبلک اکاؤنټس کمیټه چیرمن د دنیا حرام خور دی چې بل پارټي کې الله حرام خورو چې دې تراغه بیا خو د حرام خورۍ دروازې ورته کولاو شي. هغه حاکم علي زرداری هغه نن په اسمبلی کې اعداد و شمار پیش کړي دي چې د اپوزیشن لیډر غلام مصطفی جتویی د سن 75-76 دور کې چې کله دی وزیر اعلی دا دومره کسان بلا وجه ایسایګان مقرر کړیو، دا دومره کسان خپل استعار پروموټ کړیو، دا دومره پلاټونه ورکړیو. نو ما ورته مې که د کټ سر ته وده کېږي نو هم دې دا میز د کټ میز ته راځي او که خپو ته وده کېږي خو بیا دې دا میز د کټ میز ته راځي. مې که اوس ناروا کوي بیا یې دغه پارټي کوي چې د چا حکومت دی، که په 75-76 کې کو بیا دغه پارټي کوي چې د چا حکومت و. او عزیزانو که په دغه میز کې د بل چا راغلی دی نو هغه هم دمه خو کړی نه دی. دا د ګجرات چودریان او دا د لاهور میاګان، د لاهور میاګان که خدای بې خبر سي، دا میاګان او دا چودریان او دا وډیرا او جاګیردار که خدای د چرګانو په ټوغکي مرض باندې بې خبر سي، دا ټول قومي خیانتګر او قومي غداران د مارشل الله په دور کې د قومي خزانې نه بېطرفه مال دا یې د انډسټریل لون او د صنعتي قرضې په نامه اخیستی دی او د قوم په مرۍ چاړه راښکلې ده. بیا یې په هغه بلډینګ باندې عارضي سیلاب راوستی دی. دا یې ښودلی چې مشینري تباه شوه، پروډکشن تباه شو، کارخانه تباه شوه، بلډینګ وغورځېدو او حکومت خو په سترګه باندې لکه د خر په شان غوشی پروت دی او خر چې راوپرځې په دې یو طرف یې اوده کړي نو دا یو سترګې ځمکې طرف ته راشي په خپله پټې شي او په دې بله ولا ته غوشی کېږم دی بیا پاسي نه خبر ځان یې دقسې مړ کړی دی بیا حرکت نه کوي. اوس د حکومت په سترګه خو هم لکه د خره غوشی پروت دی هغه حرکت نه کوي چې واقعي په دغه ځای سیلاب راځي. د سلیم سیف الله کارخانه ده، د مسلم لیگ لیډر خلکو له اسلام راولي، دنیا مستحکم کوي. دغه کارخانه وه په 2.5 کروڑ روپۍ لون باندې جوړه شوه. ویې ښودل چې باندې سیلاب راغلی دی او زه پکې دیواله شوم، ګورمنټ پلج کړه او بیا یې هغه کارخانه په 12 لاک روپۍ by sale of auction د نیلامي په ذریعه باندې ورکړه. د سلیم سیف الله بل رور ورته ولاړه خو نو دیواله شوې. انور سیف الله ولاړو هغه قومي خزانه په 12 لاک روپۍ بیا پرچیز کړه. کارخانه هم هغې کور ته پاتې شوه، کال آمدن ته هم واغستو او د قام 2.5 کروڑ روپۍ د خزانې راوتوی قام هغې ته د مور پیسو په جیبونو کې واچولې. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دې خبرې ذکر کوي، فرمایل
چې عزت تو خزل فی ادول چې کله قام خزانه یو سړی ذات جاګیر د پلار مال وګڼي والامانت مغنما امانت خلق داسې وګڼي لکه مال غنیمت چې هغې دپاره جهاد کړی دی هغې دپاره ځان ستړی کړی دی هغې دپاره منډه وهلې ده هغې دپاره جدوجهد کړی دی او مال غنیمت کې کومه حصه